السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو ملګرو ته سلامونه چې څومره ملګري آنلاین دي نو پلیز برای مهرباني دا ویډیو ورسره شیر کړئ د مسافرو په باره کې یو څو مختصر خبرې کول غواړم د اوورسیز د پټرولو په باره کې یو څو خبرې کول غواړم او د کرونا وایرس په باره کې یو څو مختصر خبرې خو برای مهرباني دا ویډیو چې څومره هم شیر کولی چې دا ویډیو شیر کړئ مخکې هغه خلکو ته ورسوئ چې کم خلک نه خبره دي د یو څو خبرو نه په دغه څو خبرو خبرول غواړم څه ډرامه باز دي د هغه ډرامه بازو اکټینګ درته ښکاره کول غواړم څه ډرامې شروع کړي قسمه قسم ډرامې کوي په هره ډرامه کې ناکامیاب راځي د خپل ځان د مشهورتیا دپاره یو څو کسان لګیا دي چې څوک هم ځان مشهوري او د ځان د مشهورتیا دپاره لګي خدای پاکه تی تباه و برباد کړي چې څوک یې د الله د رضا دپاره نه کوي د ځان د مشهورتیا دپاره کوي خدای دې نیش نابود کړي دغه خلک ته الله تباه و برباد کړي چې څوک په موږ الزام لګوي چې دا مشهورتیا له لګیا دي او موږ مشهورتیا له لګیو نو خدای دې موږ تباه کړي که څوک په موږ الزام لګوي چې د ځان د مشهورتیا دپاره لګیا دي خدای دې دغه خلک تباه و برباد کړي دغه خنزیران دغه کنجران دي الله تباه و برباد کړي څوک الزام لګوي وروره چې موږ سم کړي قسم مې د په هغه ذات د خدای چې خاص د الله د رضا دپاره م کړي زما مشهورتیا ته څه ضرورت دی زه په مشهورتیا څه کوم مشهورتیا ماله پیسې راکوي مشهورتیا ماله رزق راکوي مشهورتیا کې ما ته څه میلاویږي ما خو دا ټوله دنیا پیژنې زه په نوره مشهورتیا څه کومه قسمه قسم دغه ډرامګیرو دغه بېغیرتو ته وایم په مسافرو تکلیف دی د مسافرو درد موږ خپل درد ګڼلی خاص د الله د رضا دپاره نه هم د چا نه چاندي غوښتي نه هم د چا نه پیسې غوښتي او دغه بېغیرته بېناموسه خلک راځي او په دې کې مې الزام لګوي وروره ما له څه راکوي مسافر ما له څه راکوي خو نه زه د مسافر نه د ستمه کوم خو زما ورور دی د دې وطن حصه ده د پاکستان حصه ده د دې وطن نه لرې دی په مشکلات دی په تکلیف دی په زه مسلمان یم مسلمان دی نو ولې زه د هغه درد ته خپل درد وایم دا زه ګناه کومه زه د مسافر درد خپل درد ګڼم دا زما ګناه ده زما ملګري د مسافر درد خپل درد وایي دا زموږ ګناه ده یاره مه کوئ دا ډرامې د الله او د رسول خاطرو کې مه کوه ما خو دا خبره وکړه چې څوک د ځان د مشهورتیا دپاره د مسافرو دپاره چغه وایي مسافرو له منډه وایي خدای دې تباه و برباد کړي خدای دې نیش نابود کړي خدای دې د نننۍ شپې نه وانړي او که څوک په منځ الزام لګوي څوک ډرامه کوي دا منډې وال ډېر ګران کار دی دا 18 غنټې یو وزیر ته انتظار په پارلیمنت هاوس کې په نیشنل اسمبلی ته ورتلل د نیشنل اسمبلی هغه لارې ته هم تا څوک نه ورپرېږدي ډرامګیره زه تاله چیلنج در کوم ته د نیشنل اسمبلی په ګیټ ورننوځه زه تاله 1 لاک روپۍ انعام در کوم د خدای او د رسول خاطرو کې د دې ډرامګیرو خواله مو ورځئ د دې ډرامګیرو لایف ته مو ورځئ دغه یو ډرامګیر لایف راغلی دغه سپیره بچی نوم یې نه علمه 1 لاک روپۍ درله انعام در کوم ته د پارلمنټ په ګیټ صرف وردن نشه د نیشنل اسمبلی په ګیټ په دې کرونا کې چې وزیر ورته په اسانه ایم پی آی ورته نشي ورتلی او د دې مسافرو دپاره ما 6 غنټې انتظار وکړو سره د ملګرو سره د اورنګزیب لالا سره د حاجیات او د الف خان او زه ورلم دنده هغه خپل اواز موږ ورسوو موږ په هغه ځای کې ودرېدو موږ سره وعدې شوي دي موږ دغه وعدو دپاره تلو چې دې مسافرو ته دې لږ د رحم په نظر وکتلی شي خو د هغې نه دا څه خلک دا څه کنجران غلطه پیدا بار راځي او لکه د سپي په شان غاپي د دومره غټ قسم باوجود کو دا خنزیران ډرامې کوي کوی زما ستاسو په ډرامو کار نشته ما به چې څوک څومره بد وایي قسم نه کوم په پروای ولې زما د دې زړه راز زما د دې زړه معلومات زما خدای ته پته ده چې زما په زړه کې څه دي زما د زړه ټول معلومات زما خدای ته شته خدای زما د زړه نه خبر دی زما انسان دی ما ته د سره خو نه وایي انسان څه شی دی چې انسان ما ته ښه وایي زه به خپل خدای له جواب ورکوم زما سره کو په دې پیټ کې دا 2.5-3 لکه پاله وردي زما حق جوړېږي چې زه د دوی په زور باندې اواز اوچت کم د چا دپاره د خپل مسافر رور دپاره هغه دردېدلي رور دپاره چې همیشه د پاکستان په غم جړلي دي همیشه د پاکستان درد خپل درد ګڼلی په پاکستان کې چې په یو ماشوم په سترګو کې اوښکه لیدلې ده په لکو روپۍ ورته رالیږلي دي نن د هغه په سترګو کې اوښکې دي د هغه مسافر اوښکې ما خپلې اوښکې وګڼلې د هغه مسافر د زړه درد او سترګې زما زړه ته راورسېدی
په لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مې راته تېره کړه کو یا د ځان د مشهورتیا دپاره کوم یا د بل څه صرف د الله د رضا دپاره کوم ځکه ما تکلیف لیدلی دی ما 4.5 کاله مسافري کړې ما ته د درد پته ده د مور نه لرې پلار نه لرې خور نه لرې ښځه بچو نه لرې د خاندان نه لرې د کور کلي نه لرې د خدای او د رسول خاطرو کې ډرامګیرو په خپله څه کولی نه شو چې موږ کله څه کوو نو بیا راپسې خبرې کوې زما ستاسو په دې خبرو پروا نشته زه به د مسافرو دپاره جنګېږم الف خان به جنګېږي کینګ ګروپ به جنګېږي کینګ ګروپ فیصله کړو ډېر په کامیابۍ شکر الحمدلله روان دی دا ډرامې مه کوئ دا ایکټینګ مه کوئ کو د الله د رضا دپاره څه کوئ راشئ وکړئ یو به راشي د ډرامګیر بچي وایي زه بیمار یم او یار سمه وکړو هلکه تا وکړو موږ په قلاره پرېږده تا وکړو بس ټیم کوو موږ هم لګېو که نه یار په کرونا کې د په 144 لګېدلې ده په د په 44 کې ډبل 2 کسان منې دي 2 موږ په زرګو د پریس کلب مخې ته راټول کړو په موږ پکې په یار شو څوک خبر دي تاڼې تحصیل ته پکې موږ منډي والي موږ نه څوک خبر دي موږ خدا په کیمره چاته نه راولو چې موږ ستاسو دپاره په تاڼو په تحصیلونو ګرځو موږ خو تاسو خفه کول او دردول نه غواړو موږ خو به خپله واز شو ته مسافر ورونو دغه ډرامګیر چې ناست دي داسې ډډه به والي داسې شلېدلې به پروت ته بیا چې 2 بچي راوړي دي هلکه شلېدلي بچیه ته راپاسه لږ اواز وکړه که نه زه پارلمنټ ته تللی یم 8-9 ګنټې ما انتظار کړي په ګیټ په سقا ګرمۍ کې په ګیټ کې 8 ګنټې بعد زه دنده کړې یم 8 ګنټې بعد په 8 ګنټې بعد بیا ما 2 ګنټې دنده په پارلمنټ کې انتظار کړی دی یو وزیر په دروازه پسې ګرځېدلی ما د یو وزیر په دروازه مې ګنټې ټپولې دي څوک راغلي دي راوتې د دې مسافرو د آواز دپاره او ته به هلته داسې شلېدلې پروت ته بیا چې شپږ دې ډبل راوړي دي ارتکونیه او دغه ځای نه چغې وی بېغیرته چې څوک یې د مشروطیت دپاره کوي یا خدای پاکه تی تباه و برباد کې خدای تی نش نابود کې کو څوک یې د الله د رضا دپاره کوي او په هغه تنقید څوک کوي خدای ته هغه تنقید والا تباه و برباد کې څوک چې زموږ لارې نیسي د مسافرو لارې نیسي خدای ته تباه کې دا ډېر دردېدلي دي دا مسافر قسم دی ما ته د دې درد پته ده ما ته د دې درد احساس دی ویډیو شیر کې وغه بېغیرته ته ورسوه د پارلمنټ ګیټ ته ورشه او لایف راشه زه به ستا زور ومنم ټیزن بچی دغه هلته ناست دی بېغیرته بړوا دا هغه ځای نه بکواس کوي ایوب خان داسې ذیشان داسې اورنګزیب داسې اجایات داسې کمې منډې چې دی اجایات ووالې که نه کمې منډې چې ایوب خان ووالې کمې چې اورنګزیب لاله ووالې مړه دا د پارلمنټ ته نیشنل اسمبلی ته د کرونا وایرس ته وګورئ چې ایم پی ای ورته نه پرېږدي هلته د ایم پی ای کار هم نشته خو پاور خو زه شته هغه نه پرېږدي او ما 8 ګنټې انتظار وکړو کله یو نه ځله کله بل ته یاره مسافر رونه مې دردېږي یاره مسافر رونه مې په مشکلات کې دي یاره هغوی دپاره بس موږ خپل اواز راوړی دی ډېرو به پکې ویې مړه تاسو وزګار یې تاسو په سور کې پرېوځئ ما به ورته نه نن زه په سور کې یم په کلي کې یم زما مسافر دردېږي سبا به زه دردېږم دغه خلک په ښۍ کو زه دوی لپاره اواز ونه کړم زما دپاره یې نه کوي ډرامګیرو ډرامې پرېږدی دا د کمرو کارونه نه دي چې په کمره کې کښېنو لایف راشي ما مسافرو له آواز وکړو ما مسافرو له کار وکړو دا ډرامې بندې کې روزه میدان ته په د په 144 کې چې 2 کسان منې دي ما د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی دا جایات صاحب خالد دې ټولو الف خان شیرپو صاحب دا ټول موجودو زه د کینګ ګروپ ملګرو د هغوی حوصلې د هغوی جذبو ته زه سلام کوم ځانونه هم شرمولي دي دغلته به په کمره کې داسې به پروتې شلېدلې ته بیا چې 10 بچي برغ راوړي دي وایي ما دا کار وکړو دا کار په دې نه کېږي چې کار کې روټ ته روزه ګراوند ته روزه میدان ته روزه ما اعلان کړی دی که نه ما اعلان کړی دی جمعې د ورځې پورې به د سیس کې کمې را نه لري زه د علي محمد کور ته هم کښېنم زه د وزیر اعلی کور ته هم کښېنم چې کښېنه ناستم په ما لعنت ووایې چې زه د پارلمنټ مخې ته په احتجاج کې نه ناستم کو ما وخیږو په ما هر څه کوي زه به ناست یم ته به په کمره کې شلېدلي یې ناست دی او راځې بکواس کې ما دا وکړه ما دا وکړه دا داسې په اسانه نه کېږي په د په 44 کې اف آی آر په موږ شوي موږ چاته نه دي ویلي چې په موږ اف آی آر شوي موږ په پټه په تحصیلونو ګرځېدلي موږ چاته نه دي ویلي موږ خپل احتجاج ریکارډ کو موږ قسم کړو چې موږ به د مسافرو دپاره د قربانۍ ته تیار یو کینګ ګروپ ټولو ملګرو دا قسم کړی کو پکې مړې کېږي کو په موږ تشدد کېږي کو موږ غوا کېږو کو په موږ په جیل ورځو کو پارس اول دا قسم شوی بیا په کینګ ګروپ کې هغه کس انټر شوی دی
ځانونه هم شرمولي دي دغلته به پراته یا د ټک کار نه یې شلېدلی پروت وي ما مسافرو له دا وکړو ما مسافرو له میدان ته روځه لکه زما لاړ څه د پارلمنټ د ګیټ مخې ته نښه 10 ګنټې تېرې کا ما په اورنګزیب لالا ما قسم په خدای چې تاریخ مې په قضا کو مې پرېږده تاریخ اورنګزیب لالا هغه سره دې الله خو کي ما ته وځي شانه پرېږده تاریخونه د مسافرو درد وي زه خپل درد ګڼم ته نن په اورنګزیب لالا پسې خبرې کوې ته نن په غالب خان پسې بې غیرته خبرې کوې غالب خان ظالمه د هغه د مسافرو د وجې د هغه په لاس په لکو روپۍ تقسیم شوي دي په کروڑو روپۍ په دې روژه کې تقسیم شوي دي فیصله مې کړې ده که څوک مې وجني مړ مې دي کي که څوک مې ولي ومې دي ولي چې څوک څومره هم زیاتې ما څه کولی شي که څوک راپسې غاپي ودې غاپي پروا مې نشته قسم مې کړی فیصله مې کړې ده د کینګ ګروپ په مشوره مې دا فیصله کړې چې د مسافرو دپاره به جنګېږم او شکر الحمدلله هغه آواز من کم ځای ته ورسو ټیکټ 1120 ته په امارات کې راغی اوس بیا به لږ مشکلاتي کله به مشکلاتي کله به صحیح سفیر د عوامو په منځ کې ګرځي د سعودي عرب سفیر په خپله د عوامو منځ ته راووتو دا د احتجاج دا د کینګ ګروپ طاقت او زور او د مسافرو دعاګانې وې تر اخره به جنګېږو د چا په خبرو مې پروا هم نشته خو څه بې غیرتو راله دا زلا زار کړی ما ته که څوک بد وایي که څوک ښه وایي که څوک بد وایي دا مسافر دی ما ته کنځلم کوي هر څه دا به د دوی غلط فهمي زما په دې ولې دوی ډېر په محنت دا پیسې ګټي دوی ډېر په محنت دغه وطن ته تللی قسم په خدای چا غوا خرڅه کړی چا کالي خرڅ کړی د څه لپاره چې زه د خپل بچي له یو دوند وړی رزق پاک حلاله راوګټم چې زما بچي نه دردېږي زه خیر دی کو دردېږم زه خیر دی کو د کور نه لرم نن زما هغه مسافر هلته جاړي هغه د خودکشۍ خبرې کوي د هغه په سترګو کې اوښکې دي ملګرو زړه مې ډېر اور کړی په موضوعګانو ډېر راغلی وم خو دغه بې غیرته ته مې دا پیغام ورکو چې په کمره کې ناست دلاله دلالي کوه خپله دلاله د یو دلال سړی دلالي کوه په چا تنقید مه کوه مسافر زمونږ وروڼه دي مسافر زمونږ د سر تاجونه دي د هغوی دپاره هرې قربانۍ ته تیار یم هرې خبرې ته تیار یم هرې منډې ته تیار یم د جمعې په ورځ به بل اعلان کېږي د جمعې پورې مسئلې حل نه شوې اعلان به کېږي د علي محمد د کور مخې ته به پروت یم بیا سره د ملګرو بیا به راځم نه کو تاڼه کوي کو تحصیل په د په 144 کې ابروز موږ د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاج کړی په موږ یې پیارې شوي موږ چاته غږ نه دي کړی موږ خلاف ورزي کړې وه موږ دا مسافرو ته نه دي ښولې که موږ د مشهورتیا دپاره کولې موږ به دا موبایل یې ځان ته نیولی وی چې وګوره ستاسو دپاره لاړو خو موږ دا قیسې نه کوو زمونږ منډې زمونږ ترړې دا صرف د مسافرو دپاره د الله د رضا دپاره دي پروپیګنډې مه کوئ اشلېدلې به داسې پروت یې داسې به پروت دي دا خپه به یې داسې اړولي یې او لګیا به یې لیب پر راغلی لکه د بړوا بچي اول د ناستې چل ته که چې تا خلک ګوري لږ سړیتوب زده که داسې پروت دی بیا چې 10 بچي دې برغ راوړي لایچې وي خدای دې کور وران که او راځې تنقید کې او کنځل کې د الله نه نه یارېږي بې غیرته په کمره کې ناستې ما وي ټیکټ ارزان کو ته څه پرایم منسټر یې چې تا ټیکټ ارزان کو ډېره مننه ملګرو ډېر معذرت سره کو څه غلطي رانه شوي بخښنه د هغوی غواړم مسافر وروڼو انشاءالله د جمعې په ورځ به موږ بل اعلان کوو خو د هغې پورې مسلې حل نه شوې د دې پارلمنټو مخې ته زه دغه بې غیرته ته ویم غرمې ویلي وي زه به وزیر یو له ورځم چیلنج در کوم چیلنج ته ورننوځه د پارلمنټ په دې ګیټ ته ورننوځه زه ستا زور ګورم زه د پارلمنټ په د نیشنل اسمبلی د پارلمنټ په ګیټ ګورې نیشنل اسمبلی پارلمنټ ګیټ باندې په بل ځای نه چې بار لکه د کوسړه سپي قونج کوي او تاویږي ډېره مننه ملګرو که څه غلطه خبره رانه شوي معذرت موضوعګانې خو ډېرې وي خو نورې خبرې به سایډ ته کړمه او بس په دې موضوع مې خبرې وکړې ډېره مننه د الله په امان